قیامت پر ورځ به دا ټول زه راجمع کم چې تاسو یو بل سره ډېر نږدې وي او د یو بل چې دی هغه ډېر تابع وي نو په دې وخت کې به دا دوی وایي دا انسانان به وایي دا جناتو ته د الله جل شانه په حضور کې چې مونږ ډېر د یو بل نه فایده اخیستې وه او وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا مونږ خپل انجام ته ورسېدو الله تبارک وتعالى دې ته به وایي چې ستاسو ټکانه هغه جهنم دی همیشه په دې کې پراته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم مخی آیت مبارکہ کی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ د هغه خلقو چې د کوم خلقو زړونه الله جل شانہ د خپل دین د پاره او د صراط مستقیم د پاره د نیغ لار د پاره د هغه سینې کولو کی دا هغه ذکر فرمایل چې دغه خلقو د پاره د سلامتیا کور دی الله تبارک وتعالى د دوی معاون او مددگار وي د دوی د نیکو اعمالو په وجه باندې د الله مدد به دوی سره هر وخت شامل وي اوس په دې ځکه د الله جل شانه د طرف نه د او خلقو ذکر کیږي چې کم جنات او انسانان دواړه په دنیا کې داسې ژوند کوي چې د الله سره په نافرمانی او په بغاوت کې او دغه سي دا جنات ډېر انسانان ځان ته تابع کړي او داسې انسانان چې هغه جنات ځان له تابع کړي وي او د جناتو د شیاطینو د خوشالولو د پاره په شرک کې مبتلا وي په کفر کې مبتلا وي په ظلم کې مبتلا وي قیامت پر ورځ به الله جل شانه دوی نه تپوس کوي چې اے ډلې د پیریانو تاسو ډېر خلک ځان ته تابع کړو د گمراهۍ او د کفر د شرک د پاره نو دوی او د دوی چې کوم انسانان د دوی مرګري وي د جنات او د شیاطینو دا دوه به د الله جل شانه په حضور کې دا خبره کوي چې زمون ربا منګه د یو بل خبره ومنله او د یو بل نم استفاده وکړه د یو بل نم فائدې واغشتي نن منګه خپل نیټه تر رسیدلیو الله تبارک وتعالى به دوی ته وایي چې ستاسو ټیکاونه ستاسو ټیکانه جهنم دی همیشه همیشه به تاسو پدې کې مگر هغه څوک چې الله جل شانه وغواړي او دغه شان الله جل شانه فرمایي چې مونږه مرګري کو د ظالمان د یو بل د دوی د بد عملونو د وجنه ويوم يحشرهم او پکم ورځ چې به جمع کړی دا دوی لره دی ټول لره جميعا دی ټول لره یا معشر الجن بیا به او الله جل شانه دوی ته ډلې د پیریانو قد استكثرتم من الانس ډیر کسان تابع کړو تاسو د فزان پسې د انسانانو نه استکثار ډیر تابع کړو ډیر کسان تابع کړو تاسو د خپل ځان ته د انسانانو نه وقال اولیاؤهم او وبوي دوستان د دوی من الانس د انسانانو نه
ربنا ای زمونږ ربا استمتع بعضنا ببعض فیدی اغستی دی بعضو زمونږنا په بعضو سره وبلغنا او رسیدلی مونږه اجلنا الذي نیټی خپل ته اغا اجلت لنا چې تا مقرر کړی دی مونږ لره قال او الله جل شانه النار مثواکم اور استاسو اوسیدو زیدی خالدین فیها همیشه به تاسو په دې اور کې الا ما شاء الله مگر هغه څه چې غواړي الله جل شانه ان ربک بشک استرب چې حکیم حکمت والا دی علیم پوه دی وکذالک او دغشان نولی مرګ کومنګا بعض الظالمین بعض ظالمان بعضا د بعض سره بما كانوا يكسبون فسبب د کارونو چې دوی کوي ويوم يحشرهم جميعا فكم ورځ چې الله جل شانه را جمع کړي ټول لره انسانان او جنات دا الله تبارک وتعالى د احکام مکلف د انسانان او جنات دي ځکه وی چې الله جل شانه په سوره رحمان کې فرمایي سنفرغ لكم ايها الثقلان ثقلان سنفرغ لكم ايها الثقلان دو ډلو د انسانانو او د جناتو تاسو ته ډیر زر فارغیدون کیم یعنی تاسو نه ډیر زر حساب غشتون کیم یا معشر الجن والانس ان استطعتم انسانانو ډلې د انسانانو او د جناتو ان استطعتم کجری تاسو طاقت لري ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا که طاقت لري د اسمان د برنا د زمکه لاندې نه د تختی طاقت لري نو فانفذوا او تختی لا تنفذون الا بسلطان نشي تختی مگر په طاقت هغه طاقت تاسو نشته چې تاسو د اسمان برنا د زمکه لاندې نه چرته او تختی تخته نشته دی د الله تبارک وتعالى د قدرت نه دغه د ذات نه او دغه سی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون موږ نه پیدا کړی انسانان او جنات مگر د خپل عبادت لپاره الا ليعبدون الا ليعرفون ليعبدون معنا د خپل عبادت او عبادت معنا معرفت خداوندی د الله رب العزت معرفت د الله جل شانه پہچان کچری یو انسان په دنیا کې ډیر زیات ترقیو کې نور او سپوږمۍ او ستورو ته ورسي سیارو ته ورسي خو چې خپل رب معرفت حاصل نه کی او خپل رب اون پیژنې دي ناکام او نامراد دي دا کامیاب نشي وي ځکه چې دا ټول کائنات رب العالمین چې د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی دی الله الذي انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم رب کائنات برن او بر اوري سوره ابراهيم کې ذکر دی او داغي په ځی باندې زمکنا داغي په ذریعہ باندې نباتات راوخجه وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره تاسو د پاره کشته پس دریاب سمندر کې مسخر کې چې پاغي کې روان وي منونو ټنونه پاغي باندې سامان خلق رواني وسخر لكم الليل والانهار او تاسو د پاره شپه او ورځ ما مسخر کړی دی تابع کړی دی شپه او ورځ تاسو تابع دي تاسو په خدمت کې لګیا دي وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر تاسو د پاره نور او سپوږمۍ به تاسو تابع ګرځولې دي وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه او زدر کوم تاسو ته هر هغه شی چې کوم تاسو غواړئ وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کچر تاسو زما د نعمتونو شمیر کول او غواړئ نو صرف شمارلی هم نشي حق ادا کول خو لري خبره ده زما نعمتونو تاسو شمیر هم نشي کولی بیا الله تبارک وتعالى د انسان شکو ذکر کوي ان الانسان لظلوم کفار بشک انسان ډیر لوی ظالم او ډیر لوی ناشکر دی لظلوم کفار ډیر زیات ظالم او ډیر زیات ناشکر دی د الله جل شانه د نعمتونو ناشکری کوي نو لہذا دا ټول کائنات شپه او ورځ ستوري سپوږمۍ نور
سیارې بحر و بر شمس و قمر دا هر څه رب کائنات د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی دی د انسان مخدوم ګرځولې دی د انسان خادم ګرځولې دی انسان د هغې مخدوم ګرځولې دی نو بیا که یو سړی په دې دنیا کې دومره محنت وکړي د دنیا دپاره دومره محنت وکړي او په دې دنیا باندې دومره ریسرچ وکړي چې کوم مقصد دپاره دی پیدا دی هغه مقصد پرېږدي چې هغه مقصد معرفت خداوندی ده هغه مقصد د خپل د رب سره تعلق جوړول دی هغه مقصد خپل رب پیژندل دی د خپل د رب عبادت کول دی او هغه مقصد د خپل د رب د منشا او د خوښې مطابق ژوند تېرول دی که چېرې دا مقصد ورته حاصل نشي او دې ستورو ته ورسي نور ته ورسي سپوږمۍ ته ورسي او سیارو ته ورسي دا ناکام و نامراد دي څرنګه چې یو سړی د خپل د نوکر خپو ته پریوزي او منتونه ورته کوي چې یاره زما دا یو کار وکړه هر عقلمند سړی دته وایي چې دا لیونی دی نوکر دی تنخواه ورکوي نو لہذا ښه په صحیح طریقې سره ولا حکم ورکړه چې بھائی زما دا کار وکړه ته ورپسې ورځي منت سماجت ورته کوي خپو ته پریوزي دا خو خلاف عقل دی دغسې دا ټول کائنات دا د انسان خادم دی انسان چې دی دا د دې مخدوم دی رب کائنات دا انسان د خپل عبادت دپاره پیدا کړی دی د خپل معرفت دپاره پیدا کړی دی هغه معرفت پرېږدي او دنیا پسې ولګي نو ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي چې قیامت په ورځ به چې کوم جناتو د انسانان ځان له تابع کړی دی او انسانانو ځان د جناتو تابع کړی څرنګه زموږ او ستاسو په معاشره کې ډېر داسې شرکي او کفري خلک داسې دی چې هغوی شرکی اورادو په ذریعہ باندې عملیاتو په ذریعہ باندې جنات ځان له تابع کی او د هغوی په ذریعہ سحر کوي جادو کوي او سلویخ ورځې چې دی په جنابت په حالت کې پاتې شي د غلاظت او د ګندګۍ په حالت کې پاتې شي بې اودسه پاتې شي مونځ نه کوي قرآن کریم آیتونه چې دی هغه په ګډو وډو شیزونو باندې لیکي الټه لیکي مختلف شي داسې حرکات او سکنات کوي چې دا شیاطین سرکش شیاطین د هغوی تابع شي او بیا د هغه سرکش شیاطینو په ذریعہ باندې سحر کوي جادو کوي او هغه جناتو په ذریعہ باندې عملیات کوي نو دغه عملیاتو دپاره ټول نه مخکې ځان خپل د ایمان نه محروموي ایمان د ټول کائنات نه لوی نعمت چې دی هغه د ایمان دولت دی نو چې کله کم خلک دې کار ته لاس اچوي او دا کارونه کوي ځان د شیطان تابع کی ځان د سرکش شیاطینو تابع کی او داسې شرکیه اوراد او شرکیه وظایف او شرکیه اعمال اختیار کې چې ځان مشرک کی د هغې نه بعد هغه سرکش شیاطین د دوی تابع شي او بیا د هغوی په ذریعه باندې څه دروغ او سرختیا دغه کفریات او شرکیات کوي ځکه الله رب العالمین فرمایي چې قیامت پر ورځ به دا ټول زه راجمع کړم چې تاسو یو بل سره ډېر نږدې وي او د یو بل چې دی هغه ډېر تابع وي نو په دې وخت کې به دا دوی وایي دا انسانان به وایي دا جناتو ته د الله جل شانه په حضور کې چې مونږ ډېر د یو بل نه فایده اخیستې وه او وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا مونږ خپل انجام ته ورسېدو الله تبارک وتعالی دې ته به وایي چې ستاسو ټکانه هغه جهنم دی همیشه په دې کې پراته او بیا الله تبارک وتعالی فرمایي چې دغسې چې کم کس ځان نه ظالم جوړوي ظالم وي جابر وي ظلم کوي د الله جل شانه احکامات ماتوي نو مونږ بیا د انسانانو سره شیاطین او سرکش جنات دا هر څه سره مرګري کو د نور ظالمان هم چې ظالمان په خپل منځ کې یارانه دوستانه او تعلق وي د دوی د عمل د وجه نه دا نور سرکش شیاطین او جنات هم دوی سره معاون او دوی سره مرګري شي